روژه کې زنانه جب د خپلو شونډو باندې سرخي مږي او یا نورې کوم مسالې مږي، نو آیا دا جایز دی او که جایز نه دی؟ د شریعت هر یو مسله په خپل ځای باندې ډېره اهمه وي. ځکه روژه نیسي نو ای زنانه ته روژه نیسي، ای خورې ته روژه نیسي. نو چې کله روژه نیسي دا تپوس تا چېرته کلی دی چې په دې خپلو شونډو باندې هغه سرخي مږل یا نور چې کوم د شونډو د مږلو آلې دي او مسالې دي، نو دا ماله جایز دی او که جایز نه دي؟ په دې باندې روژه خرابېږي که روژه پرې نه خرابېږي؟ دا یو مسله د علماو لیکلې ده او اهمه مسله ده، ځکه چې کله پې روژه خرابېږي نو د دې نه بله اهمه مسله چېرته ده چې روژه پې خرابېږي. نو علماو لیکلي احسن الفتاوی والا چې کله یو زنانه په خپلو شونډو باندې سرخي مږي، نو که د دې لاړې په خوله باندې خولې ته چې کوم دی راښکلې او ژبې پې راښکله او مرۍ ته تللې، نو په دې صورت کې به چې کوم دی هغه روژه پې مکروه کېږي، مکروه تحریمي، یعنې حرامو ته نږدې د طریقه یعنې روژه پې قابونه خرابېږي، خو لیکن خرابېږي نه. البته ژبه پسې نه راښکله، په دې شونډو پسې دغه زنانه ژبه نه راښکله، نو بیا چې کوم دی پې خرابېږي روژه نه. خو داسې ډېر کم کارته کېږي چې څوک دی په خپلو شونډو باندې ژبه رانه کاږي، خامخا پې راښکلی کېږي. نو لحاظه په روژه کې دغه زنانه له دې نه